الله جل شانه چې بني اسرائیل چې معتبره قوم الله د محبوب قوم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله تعالی فرمایي چې ما پر تاسو انعام کړی دی ای بني اسرائیل او ما تاسو ته فضیلت درکړی دی په ټول عالم کې په هغه وخت کې څه قومونه وو د ټولو قومو الله تعالی بني اسرائیلو ته فضیلت ورکړی عظیمه رتبه ورکړې ولیکن چې دوی د الله جل شانه دښمني شروع کړه اول دښمني دا وه 1,400,000 کم و بیش انبیاء کرام علیهم السلام اکثریت د بني اسرائیلو سره بني اسرائیلو د انبیاء کرام علیهم السلام دښمني کوله د خپلو انبیاو قتل یې کاوه په شهادت یې رسوي الله جل شانه ذلت تا قیامت د دوی مقدر وګرځاوي او په آخرت کې به ابدالابد جهنم د دوی او سخت جهنم نن چې موږ په وطن او په علاقه او په سیمه کې د علماو په خلاف دومره عظیمې ساحې د شیخ صاحب رحمه الله تعالی رحمت موسی د شیخ صاحب رحمه الله تعالی شهادت په دومره دردناکه طریقه سره یقینا دې ته مسلمان نه انسان نه ورته ویل کېږي دغه قاتل ته به انسان به نه ورته وایي پکار ده کم خلک چې په حضرت شیخ صاحب رحمه الله تعالی تېر جمعې په ورځ مو بیان کوو ورته څه معلومه وه چې په دغه جمعه مبارکه به موږ یو شیخ صاحب رحمه الله تعالی به زموږ له منځه تللی موږ دا وینا وکړې شیخ صاحب رحمه الله تعالی په خلاف چې کوم مهم مغربي یهودي میډیا جوړ کړی دي علاقه د وطن او د علاقې خلک جوړ دي په دې کې حصه ما ځکه چې یو سړی د حضرت شیخ صاحب شهید رحمه الله تعالی چې چا بېعزتي کوله سوشل میډیا کې یو سړي خو نه کوله خو پر هغه نیت شو هغه سپورټاوي دی په هغه عمل کې په هغه فیل کې چې هغه ظالم نه کوي دی ورسره مل دی سزا به الله ورته یو رقم د الله څخه معافي غواړو الله جل شانه دې زموږ پر ملت زموږ پر وطن زموږ پر ریاست زموږ پر قوم زموږ پر ولس باندې رحم الله جل شانه دې مې دا د علماو د شهادتو د وجې څخه چې د الله کوم قهر او غضب دی الله دې موږ الله جل شانه دې زموږ په زړونو کې دین اسلام اسلامي اخوت راواچي عصبي اخوت هغه د جهالت اخوت الله زموږ د زړه څخه وباسي دغه دین اسلام اخوت د دین اسلام په چوکاټ کې دننه به موږ کوو چې هغه د کلمې